په دې ملګري پسې مې د بجلۍ بل راغلی دی داسې بل به په تاسو پسې هم راغلی چې په دې کې دی وایي چې 721 روپۍ چې دی دا هره پیره په ما پسې راځي. نو دلته کې دی خو په ده پسې لیکلي دي 4332 روپۍ چې دي دا دغه په 721 روپو کې چې دی په پیره پیره کټ کوي دا 2 پیرې په ما پسې دغه ټکس راغی 1000 ټکس چې دی خاص هم په دکان پسې ورویشتی دی چې ته دغه کې نو چې کور بل په هغې پسې نه ده په نورو بلونو پسې 1000 روپۍ ټکس ورویشتی دی. نو دی وایي چې دا به څنګه ختمېږي؟ نو ما دا ختمېږي نه که ته واپ ډاله لاړ شي هغه به تا ته وایي چې دغه باقیجات دی او دا باقیجات چې دی دا به ختمېږي دا په تاسو پسې هم راغلی خو دا د حکومت یو گیم دی دلته کې ځان چې دی صفا کوي ځان څنګه صفا کوي دلته کې تا ته یونټ لیکلی چې په 37.44 پیسې باندې دی خو دلته بل چې دی 40 یونټو چې دی راغلی دی 3500 روپۍ چې دی دغه بل راغلی دی او دلته کې د ټیکسونو دا دغه تاسو وینئ نو لویه پرپړه چې دی ټیکسونو ورکړي نو که دغه ځای کې یونټ ارزان کړي نو دی هغه ټیکس چې دی هغه سیوا کړي دله پکار دی چې دغه ټیکسونو دا سیستم چې دی دا مکمل ختم کړي د ټیکس اوار سره سره غونډ حساب وکړي چې غونډ څومره حساب دی چې په هغه حساب باندې په موږ پسې یونټ چې دی دا راوړي لکه مثلا دا 37 روپۍ دی چې دا 40 روپۍ کړی چې پلانه ټیکس چې دا ټول سره د دې سره یو ځای کړی وی نو دغه ځای کې د خلکو سره چې دی دوکه کوي په یو ځای کې به یو ټیکس کم کړي نو په بل ځای کې په تاسو پسې ټیکس چې دی دا به سیوا کړي نو د دې خلکو سره چې دی د دوکه کوي نو زمانه ملګری بار بار دا تپوس کوي چې دا بل سیوا راغلی دی نو بل چې دی دا به لازم چې دی داسې به سیوا راځي یو ټیکس چې دی هغه به سیوا کوي بل ټیکس به سیوا کوي کله به وایي چې باقیجات ته پسې دي نو دا ته اوس وایم په ده پسې دغه باقیجات دي نو دا به هره پیره به ده پسې دغه 721 روپۍ چې دی دا به ده پسې راځي 721 چې دی دا به دی ختموي دغه 4332 روپۍ به ده پسې دي نو دا به ډېر چل ختموي نو که په تاسو پسې راځي نو تاسو به هم دغه ختموي واپډا والا چې دی دا نه کموي خو د دې خلاف چې دی اواز اوچتول پکار دی چې یونټ موږ ته صفا ووایي چې دومره یونټ ته دا په تاسو پسې د ټیکس سره حساب دی نو دې ټیکسونه چې دی هغه جدا ورویشتي او یونټ چې دی هغه جدا ورویشتی